السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تدیج نوس د وړي سرقي صغرا ورتوي داغي حکم ذکر کړي. مخکي تقوا راوړه یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله. دغه ټکی سره د والسارق والسارقه ربط سندی رحم الله داسې ذکر کړي. وې تقوا یہ نہیں کہ کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کری، بلکہ تقوا یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ اور جاری کرو. ساری سندی رحم الله ربط ته تقوا دا نه دا چې په یو ګډ کې کینا او الله الله کوا، بلکې تقوا دا دا چې دا الله قوانین، دا الله اصول، دا الله را لګلې شوی احکامات په دنیا کې نافذ کا او دا جاری کا. والسارقو غل سړی، والسارقتو او غلاګره ښځه، فقطعوا کټ کړئ ایدیهما لاسونه د دې دواړو، جزاء بما کسبا دا بدله را د هغه چې دوی کسب کړی، نکالا من الله او دا عبرت دی د طرفه د الله نه. ګوره د شرعي سزاګانو، د شرعي حدودو، د شرعي قوانینو دوه پیدې دلته ذکر کړي. یو جزاء بما کسبا، دویم نکالا من الله. نو په شرعي حدودو کې دوه پیدې دي. یو چې مجرم ته د مجرم د جرم موافق بدله ورکړي شي، دا اولنۍ پیدا جزاء بما کسبا، چې پورا بدلري مجرم ته د پورا جرم میلاو شي. دا د الله د قانون اولنې صفت ته چې دلته ذکر کړي جزاء بما کسبا. خو دویم صفت ولا بیان کړي او دویمه خبره نکالا من الله چې دا عبرت ته طرفه د الله نه، یعنی د دې سزا او د دې قانون پیدا بغیر تدای چې غیر بد دین او عبرت والی او معاشره به پاک شي. په معاشره کې به بیا سوغلا نه کوي. تر غلاګل سرینا او د غلاګری خزینه لاس کټ کا او بیا راشه د قذافی په چوک کې یومن سونه کېدا. یومن بیگانی درس ته کوم الکانو توجهي خلکو جری د سونی او د ډالر د پارس کی ته عبادت کړو. او راشه تجری یومن سونه کېدا وا، خو په یو وخت کې د دینه مخ کې د سړینه لاس کټ کا بری مړون کې هغه ته کټ کا، هغه په هغه وخت کې سکړ پټ کړو، یو توله سونه پټ کړو وا، لاس ته کټ کا. اوس من تونه تو من چې سره سونه کېدا ګوته بنوړي رپیږي با وروره دا لاس نه کټ کوم. دغه شان می خوښ دی سونه دی یا ما سره یو یاد نه. نو دا دو چې پیدې ذکر کړل د الله د قوانینو چې جزاء بما کسبا او نکالا من الله. یو پدې کې مجرم ته پورا سزا ملاويږي په شریعت کې، او دویم داغه نه عبرتي په غیر شرعي سزاګانو کې. لکه نن سبا چې کمی برتانوي چې سزاګانې دي او دارنګ چې د انسانانو او د مخلوق جوړ کړی شوی قوانین دي، هغه کې یو دار چې مجرم ته تکلیف کمی. اولنۍ خبره مجرم ته تکلیف کمی، هغه ته دغه سزا نه ملاويږي لکه څومره چې هغه جرم کړی، بلکې داغه نه علاوه چې په کور کې څومره خاندانی هغه ته تکلیف سی وایي. هغه علی په جیل کې ناسي تیار دال ورته ملاويږي، تیار هغه په ګنډیواله نه کېلتا، هغه په ګالته خوراکونه ځان له تیاری پروګرامونه وګي کوي. او چې سیول قیدیان کم دي، سیول چې بکېږي هغه جیل کې چې کمی ناغه ته دغه سزا نه، بلکې داغه نه علاوه نور خلکو ته چې تکلیف ډیری. او دویم په دې کې دارا چې غیر شرعي سزاګانی خل کوا. یو دار چې مجرم ته تکلیف کمی، دویم دار چې غیر شرعي سزاګانی وګدي دي ډېری وګدي دي. یعنی هغه شریعت کې خدا سره غلاګر راولا لاولنه کې قاضي ته پیش کا، نو پاغي باندې بګواهان پیشي، که گواهان نو دویم ولا ورکا، په دویم کې به گواهان پیشي، که به گواهانو څخه خبره وجو بل له پیش کا، چې بل لري پیش کو سزا ثابت شو چې وخت یو با سولاس ته کټ کا خبره ختمه. خو په دې زمون پرې کې چې رقم غیر شرعي دي، نو په دې کې 5 سال قید، 6 سال قید، 12 سال قید، 25 سال قید وګدي سزاګاری. او څوک به چې سره سزا موت او چا به کې لکه ډبل چې ویلي دي دام به منګوري دي چې 2 مرتبه سزا موت. والله چې دا به څنګه ور کوي. خو لکه دا چې هغه وګدي دي ډېر زیاتی. دویم د دې چې د غیر شرعي غیر مجرم ته به سزا
ډیر نه دریم پدې کې هغه نقصان داري چې هغه مجرم چې د سزا نه بنديږي د ګناه نه بنديږي نو د ګناه نه بنديږي نو او دریم داري څلورم داري چې غیر ته پکې پیدم نه د اوسه پورې وزوم چا نه لیدلې چې جیلی د جیل نه راوته هغه اغلا نه بر شوی دی هغه په جیل کې جلې د غټو سره میلاو شي هغه نور رامیتوبونه زده کېلتا هغه دلته چې دومره پریکټس نه د انډو په کیس کې تلې یا د چرګي په کیس کې تلې الته جلال شي ورور د غټو سره میلاو شي هغه پورا چې ډاکوانو سره نو دا غیر نوې نوې کرتبونه نوې نوې طریقې یاد کی نو دا غیر وجه نه جره هغه نور چې څه شي تیز شي هغه خچره په تیزی کې شي نو قاتل له وسه پورې د قتل نه من شوی غلاګر د غلان نه من شوی د دې وجه نه جیلونه ډیر دي او په معاشره کې مفاسد او فسادات هم ډیر دي فارسی والا یو شاعر وای غیر حق چو امیر ناهی شد غیر حق چو آمیر ناهی شد زور اور برنا توا قاهر شد کله چې غیر حقدار ہوتا عہدی اوس پالل شي او غیر حقدار چې هغه عہدیدار کړي شي نو بیا به کمزوري غریبانان د غټو خلکو خوراک جوړيږي هغه بیا هغه خوري هغه بیا را لګي دا کشران دا ماته چې څوم ندي دا بخوري نو قران کریم چې څه ذکر کړو دوه پیجې ذکر کړل د شری دغه لپاره یو جزاء بدلرا بما پاغسو کسبا چې دیو کسب کړي ری دویم نکالم من الله دا عبرت تر طرف د الله نه والله چې عزیز زورور دی حکیم و حکمت والا فمن تابا پچا چې توبه وستا من بعد ظلمه پس د ظلم خپلنا غلط ظلم واخا غلا په ظلم کې راځي نورستا د ظلم خپلنا واصلها او برابر کا عمل خپل پاینده کې اوسه توبه وستا او پاینده کې اراده وکړه چې دا کار ونه کوم نو فإن الله يقينا الله يتوب عليه مهرباني به وکي بدباني خپل حقونه به ورتماب کی چې د الله څوم حق تلفي کړی دا د الله څوم قوانین چې هغه مات کړی دي هغه ورته الله دغه معافي وکي او د بندګانو چې کوم حقونه دي هغه به ورکي هغه ته نه معاف کوي فإن الله يقينا الله يتوب عليه مهرباني به وکي بدباني یعنی خپل حقونه به تمام کی ان الله يقينا الله غفور بهون کې رحیم مهربان دی علم تعلم رد شرک په تصرف ذکر کوي رد شرک په تصرف آیات تګورا دی آیات کې دا مسله ذکر کوي چې قوانین دا به د الله په دنیا کې لکه څنګه چې د الله جل شانه تصرف پزماکه او پاسمان کړي نو داسې د الله قوانین بم پزماکه او د اسمان کې د الله دویم هله او حرمت حلالواله او جایزواله چې الله کم ته وي هغه به حلالي او چې کم ته حرام وي هغه به حرامي د انسان حلال حلال ندي او د انسان حرام حرام ندي ترڅو چې د دې سره د الله حکم په وشوي نه د دې خبره ته اشاره کوي چې قوانین به په دنیا کې هغه د الله چلیږي په دنیا کې به حکم هغه د الله چلیږي په دنیا کې به احکامات د الله جاری کیږي د انسان جوړ کړی شوی قوانین د یو سوسایټي جوړ کړی شوی قوانین د یو اسمبلی جوړ کړی شوی قوانین د یو پارټي جوړ کړی شوی قوانین د یو مقننی جوړ کړی شوی قوانین د یو جماعت او د یو اکثریت او د یو جمهوریت او د یو ډیرو کسانو د یو ډیرو پارټو د راجمع کړی شوی انسانانو جوړ کړی شوی قوانین هغه نه چلیږي تر هغه پورې چې ترسو پورې پاغي د الله کتاب او پاغي باندې نبی عليه الصلاه والسلام تعلیمات نگهبان نه او داغه په دسخط نه نو تر هغه پورې د انسان جوړ کړی شوی قوانین نه دي او ناغه له قوانین قانوني حیثیت ورکول در انسان چې په مجال کې شته او د انسان په طاقت کې شته نو دا خبره کوي علم تعلم آیتن پويږي عقل دی کار نه کوي دماغ دی کار نه کوي ان الله یقینا الله له ملک السماوات خاص در لپاره بچای د اسمانونو دا والارض د زمکو دا يعذب من یشاء دا د یره په ذکر عذاب مخکې کو عذاب ذکر کوي نو تذکرہ د عذاب راوړه مقام د یری دی زید یری دی نو د یری په ذکر د یری تذکرہ کوا د دې لپاره چې خلکو کې لګاو د الله یره پیدا شي او چې کله بشارات او زیری نو الته زیری بیانوا خوشحالي بیانوا چې په خلکو کې د الله په انعامات او نعمتونو باندې شي اغي شکریا ادا کی بیگانی درس کې مونږ ویلو غره یارا لعلکم تشکرون معنی مې څه کړي وا د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ نو شکر څه دوی چې الله تعالی کم در کړي نعمتونه دي هغه د الله د حکم او د اډر موافق استعمالول دا شکر دی
سترګې درکړي دي نو په دې باندې به سیلپینو ته نه ګوري او په دې باندې به د کالج او د یونیورسټۍ جینکو ته نه ګوري او د سکول کې چې ته په بریک کې باندې نیغ کېږي نو په دې کې به چې بالکل څه وکړي بالکل سیده به کېني دا د سترګو شکریا ده چې په دې د الله کتاب ته وګوري په دې د الله قانون ته وګوري په دې د الله را لېږلی شوي قوانین او اصول هغې ته وګوري او هغه چې څه کې نافظ کړي په دې کې به ته خپله طریقه سوچونه نه جنګې ښه او د هر شي خپل شکر یې کنه یاره یعذب عذاب ورکوي من یشاء چاله چې وغواړي ویغفر او بخښنه کوي لمن یشاء چاله چې وغواړي والله الله چې دی علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قدرت والا دی اخوا بل باب شروع کېږي دا به را روان درس کېږي